دیو جنا دایات ساته چې د فتوی ورکولو لپاره د اړي د میدان سړی چې کوم مخالف وي نه د هغه فتوا نه د معتبر د هندوستان کې یو تحریک تیر شوی دی ریشمی رومال دا شیخ الهند رحمه الله دا تحریک بانی اغاو دا 1857 وروسته د ملک نه انګریزان د برطانوي حکومت د لړکولو لپاره دې چې کله د مارټین راوي دی او شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمهم الله د دې په مالټا کې سلور کال تیر کړو د بیا د انګریز خلاف په بازو خبرو په هندستان کې او فتوا جاری کړو هغه فتوینا د شیخ الهند داغي فتوینا په دیو جوان انکار کو جزین جاری کو دا فتوا دی مفتی کفایت الله ورکی او زبو دلان دسخط حکم او وجه دا ویلا چې چون کی زد انګریز دلا صاحب په جیل کې پاتې شوی ما او ما د دې خلاف او د دې د ارکانو خلاف ما جهد کړی دی نو زد انګریز په باب کې د اعتدال نه اخ اورېدلې او فتوا دا څه شی دی جرح او تعدیل دا څه شی دی حل او حرمت دا څه شی دی چې په دې کې به د جذباتي مولا یا د چې دا خپل جذبات پای کې شاملي دا فیصله ونی منظوره نو مفتی کې بیت الله مدرس پاتې شوی دی هغه د تحریک ریشمی رومال غړې نه دی پاتې شوی رکن نه دی پاتې شوی چې کم کا یعنی حمایت والا خو میدان کې نه دی پاتې شوی نه دا فتوا دی چې دې سره د دې کم مصنوعات استعمال او حرام دي د دې کم خبرې باغی کې مونږ دې سره بایکاټ کولی شو دا فتوا دی شیخ الهند رحم الله ویل چې دا فتوا دی مفتی کفایت الله کولی کی او زبو دلان دې دسخط حکم خو زه په خپل نه صادروما د امام احمد بن حنبل رحم الله هغه خلق به انتهایی بدی شو خو محدث بمو خو چې کوم خلقو د حکمران وقت خلاف आवाज نو چتاو او د حق په ځای کې معمولی چې شمپوشي کړي وا امام احمد بن حنبل بدک عالمان او محدثین بدی شو او باغی هم جرح کوله حتی امام احمد بن حنبل رحم الله سیر کې لیکلي دي چې داس محدثین با امام احمد بن حنبل مبارکه لرالو د جیل نوستو د امام احمد او داس د مخ کې خبرې وکړي امام احمد بوله سم نیر جواب ورکړ او د استاسو د خلق ایمانیات او استاسو د خلق للهیت دامه معلوم